الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. امام ترمذی رحمه الله داغه حدیثو د ذکر نفارشو چې دلالت په د اوقات خمسو کو اجمالا اوس په یو وخت باندې دو بابک دي تقریبا بغیر د ماخام او هغه کې د فقهاو چې کوم اختلاف ته دا هر یو فقيه مستدل نقل کوي. نو شروع د صلات فجر نه کوي. نو اول مسله صدا او مذاهب د علماء پکې سدي دیم شرح د حدیثینو بیا ترجیح د مذهب منصور ده. نو درې مباحث ته خیال لري ښا مذاهب د فقها په مسله د باب کې شرح د احادیث او ترجیح د مذهب منصور په اعتبار د ادله سره مسله دا چې سبا په اول وخت کې مونږ کول غوړه دي په ورستي وخت اول وخت تغلیس وای په غلس کې ادا کول غوړه دي او ورستي وخت اسفار وای کفارانه کې غوړه دي. هغه تیار د سبا چې د رڼا د سبا سره ګډه نو دې ته غلس وای غبسم وای او غمشم وای. نو غلس ظلمت د آخر دلیل چې مخرونی د رڼا د سبا سره د سبا وخت کې چې کومه تیاری دي ته غلس وای مطلقاً تیاری ته نه وای. نو ادا د صلات فجر په غلس کې غوړه ده او که په اسفار کې چې دا د سبا وخت دوی سو ته تقسیم کې نو نصف اول کې غوړه ده که نصف ثانی کې دغه مسله ده. د سبا وخت معتدل 1 غنټه او 12 منټه د په عام حالاتو کې نو دا په دوی سو تقسیم کې نو په نصف اول کې غوړه ده که نصف ثانی کې. د باره کې مشهور درې قول دي او روایات پکې متعدد دي. وګورئ دا یاد لرئ په نفس ابتدا او انتها کې تقریبا ټول ائمه متفق دي چې ابتدا د سبا د طلوع د فجر نه ده او انتها په طلوع د شمس ده. البته بعض مالکیان وایي چې اسفار شدید کې منځ قضا ده خدا ضعیف قولونه دي. نو څلور واړه امامان په ابتدا او انتها د سبا کې متفق دي. اختلاف په وخت مستحب کې دی چې کم وخت کې جمع غوړه ده. نو دا د وخت مستحب د پاره دا دو باب دي. نو په وخت مستحب کې د علماء بنیادی درې قول دي. حضرت امام مالک او شافعی صاحب او احمد صاحب اغي وی د سبا مز په غلس کې شورم غوړه ده او انتهام په غلس کې غوړه ده. نو تغلیس غوړه وی ابتداء او انتهاء. نو په نصف اول کې به مز ختمه دویم قول د حضرت امام ابو حنیفه او د سفیان ثوری دی او د امام ابو یوسف چې هغه وی اسفار غوړه د ابتداء او انتهاء یعنی شوروم په اسفار کې وکړي او انتها خو به خود اسفار کې راځي د اسفار نه پس کو تیار نه راځي. نو دا درې واړه تغلیظ غوړه وی ابتداء او انتهاء او امام ابو حنیفه اسفار غوړه غنی ابتداء او انتهاء. نو په نصف ثانی کې غوړه غنی. زمون پایمو کې محمد ابن حسن شیبانی او دا مختار د تحاوی صاحب ده چې ابتدا په غلس کې خدا او انتها په اسفار کې خدا. ناغي وی وخت سبا بدر وې سو ته تقسیم کې
ثلث اول با پریده بیا با ثلث ثانی کی شروع کی. نو په ابتدا د ثلث ثانی کې به شروع کې په انتها کې به ختم کې. نو شروع به په غلس کې، انتها به په اسفار کې. او دا جمع بین الاقوال دا بین الاحادیث المتعارضه ده. نو درې قول شو. اول قول تغلیس ابتداء و انتهاء غره. دویم قول اسفار ابتداء و انتهاء غره. دریم قول د محمد صاحب او د تحایف صاحب چې تغلیس غره ده په ابتدا کې او اسفار غره ده په انتها کې. دا مشهور مذهبونه دي په کتابونو کې نقل دي. د احناف نه نور اقوالم نقل دي، هغه هم درته وایم. هغه دا ده که جمی نو تغلیس غوره ده او که اوړي نو اسفار غوره ده. ځکه جمی کې شپه اوږده نو خلک اول وخت کې راتلی شي، او اوړي کې شپه لنډه نو خلک نشي راتلی، نو اسفار غوره. دویم قول پکې دا ده که د امام د تطویل د قرائت اراده وي نو تغلیس غوره ده، اسفار ته به راورسئ. او که د اختصار د قرائت اراده وي نو به اسفار غوره ده. دریم قول په دې نادرو اقوالو کې ادا چې رمضان کې تغلیس غوره ده، ځکه چې پېشمني وکړي نو د کېږي بنا علي د کېږي چې سبا مونځ وکړي. نو که سبا مونځ ته یې مثار کې او به اسفار ته یې ساری نو تنګ بشي. نو په رمضان کې تغلیس غوره ده او غیر د رمضان نه اسفار غوره ده. دیوبند کې عمل پدې ده او زه په خپله پدې عمل کوم چې په روژه کې اول وخت کې کوم چې پېشمني وکړي نو بس به سبا بانګونه شروع شي او څو منټه پس مونځ وکړه او خلاص. او په غیر د روژې نه اسفار غوره ده. دارالعلوم دیوبند کې پدې عمل ده. خو مشهور قولونه دغه دي دا چې ما ته مخکې وویې. دا بیان د مذاهبو شو. ګورې د اختلاف د غوره او د ناغوره دی، د نفس جواز نه دی. دا ډومبې بحث و. دویم بحث چې څوک تغلیظ غوره ګڼي ابتداءً او انتهاءً نو دا ډومبې باب او حدیث د هغوی دی. او څوک اسفار غوره ګڼي ابتداءً او انتهاءً نو دا دویم باب او حدیث د هغوی دی. او چې څوک دواړه غوره ګڼي ابتداءً تغلیظ او انتهاءً اسفار نو په دواړو بابونو او حدیثینو عمل کوي. نو اوس حدیثونو ته ګوره. نو مونږ د هغې د حدیث نه څه جواب کوو، هغې زمونږ نه کوي. نو دا به دریم بحث کې نو اوس تحقیق د احادیثو ته غوږ کېږي. دا دویم بحث دی. نو باب ما جاء فی التغلیظ بالفجر، یعنی باب ما جاء فی اداء الفجر فی الغلس. سبا منز پا غلس کے، غمش کے، غبس کے، غلس کے. نو تغلیظ مانا ادا دا منز پا غلس کے، پا ظلمت دا آخر دا شپے کے. حدثنا قتيبة عن مالك بن انس قال وقال حدثنا سعد قال حدثنا مانون قال حدثنا مالك. قاعده خدا چې دا ربه سند عالی دی، ځکه د ترمذی او د مالک سیمنس کې یو واسطه د قتيبه او دا دویم سند سافل دی، ځکه چې دې کې دوه واسطې دي، یو انصاری کاکا دی بل مان کاکا دی به مالک دی. نو سند عالی مخ کې ذکر کوي او سند سافل لست ذکر. مالک سے باندې دواړه سندونه یو شوي دي، د قتيبه کاکا او د انصاری. ان يحيى بن سعيد ان امرتان عائشة قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح. دا ان مخفف د مستقل نه ده کنه، او په معنا ده انه، او قرینه دا ده چې په جواب کې لام راغله ده لا يصلي الصبح. نو جواب کې چې لام راشي کنه دا ان مخفف د مستقل نه. نو ان کان رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یصلی الصبح، بشکا شان دو چې سید الکائنات بر سبا مسکو فینصرف النساء خذبت له واپس.
دا قاعده ده چې حدیث لفظ تابع د سند اولی، نو دا د قتیبه الفاظ دي. انصاری د ینصرفو په دې لیکلي دي تمر النساء، ما غ اختلاف ته اشاره وکړه. قال النصاری فتمر النساء، دا انصاری کلام شروع کو. نو به د کلام نه چې د قتیبه کوم د اختلاف راغله به دا غ اختلاف ته اشاره وکړه. نو قتیبه کاکاوی ینصرف النساء خذبت لی واپس، او انصاری کاکاوی فتمر النساء خذبت لی. مطلب یو دی متلففات بمروتهن، ځان نه به پټکړو صادر پټکړي به ځانونه په صادرونو کې. متلففات لفافه کول، لفافه کړي به او لفافه دیته چې کاغذ پکې پټ کېږي کنه، نو ځان نه به لفافه جوړ کړ د مروت او مرز غټ صادر ته وي، او خصوصا د شړې چې د جینو ته شمکلی یا ګلونه سبا مقلقه مینه. خرجت بها تمشي تجر وراءنا على اثرنا ذيل مرت مرحل. نو متلففات ما يعرفن من الغس، نبا پیجندل کېدې د غلس لوجه. وقال قتيبة متلفعات، دا انصاری کلام شروع کړو. نو به د قتيبه د اختلاف ته اشاره وکړو چې د قتيبه روایت کې متلفعات ته او د انصاری کاکا پر روایت کې متلففات ته، او مطلب یو دی لفاع پرد کولو ته. یو شاعر صفت کوي یا بعضنا متلفعا ببروده یختال بین بروقه و رعوده. نو متلفعا ببروده صادر ځان نه راتاو کړي. نو متلففات یا متلفعات او ینصرفو او تمرو. نو قتیبه د انصاری په منځ کې د اختلاف راغی چې قتیبه وی ینصرفو او انصاری وی تمرو، او بیا قتیبه وی متلفعات او انصاری وی متلففات. دا داسې اختلاف ته چې تعبیر صرف په لفظ کې بدل لې، نور مطلب یو دی. نو شذبت له نه به پیجندې کېدې د وجه د غلس نه، او چې واپس لې نه مطلب دا دی چې واپس پتلی چانه پیجندلې. نو ابتدا خود په غلس کې شوا چې په واپس کې چانه پیجندې، نو غلس خو مخ کې نو شورو پس کې شوا. نو ابتدام په غلس کې رااله، انتهام په غلس کې رااله، ځکه چې نه به پیجندل کېدې د وجه د غلس نه. د ما یعرف نه څه مطلب ده؟ نو نووي صاحب یو معنا کوي او حافظ ابن حجر بلا معنا کوي. حافظ ابن حجر کټاس شافعي دی، خو په اسفار بالفجر کې د احناف فرق وخا کړی. نو نووي صاحب ما یعرفنا نه به پیجندل کېدی چې دا نارینه دي که ښځې دي. اذکورهن ام اناث، صرف شکلونه به ښکاره کېدل چې روان به چې دا ښځې دي که سړي دي. نو دا خو ډېره تیاره وه. او حافظ ابن حجر وی ما یعرفنا، معرفت په اشخاصو کې استعمالیږي نه په انواعو کې. کمرات ته نه نوع وي نو علم نه به وي، ځکه علم په کلیاتو کې راځي. نه به پیژندل کېدی چې دا نارینه دی که ښځه دی، خو دلته معرفت ذکر دی او معرفت په جزئیاتو کې استعمالیږي. نو نه به پیژندل کېدی چې دا عایشه ده که فاطمه ده که سوده ده که حفصه ده. نوع به معلومه ده چې دی خو ښځې، خو پیژندل کېدی شخصي طور سره نه چې دا فاطمه ده که عایشه ده که څوک ده. نو ابن حجر د مراد د معرفت شخصي اغشته ده، او نووي صاحب د معرفت د نوع اغشته ده. هلته به لفظ د علم مناسب و نه د معرفت، او په حدیث کې معرفت ده. به نووي صاحب وایي ابن حجر خروجته ده خدا دا چانه نقل و، او ای که مراد تینا معرفت شخصی شي چې نه پیژندل کېدی چې دا عایشه ده که فاطمه، نو دا خو دروازه هم څوک نه پیژني، او ښځې برخه چولې او روانې وي، نو څوک یې څه پیژني؟ هغه خالي پیژني چې مخ والا کلاو کې. نو بیا د دې لفظ پیدا څه شوه چې نه پیژندل کېدی،
او ته نه پیژندل کېدی چې دا عائشه ده که فاطمه ده دا خو په نیمه ورځ کې نه پیژندل کېږي او دا حال د سبا ذکر کوي معلومه ده چې معرفت مراد معرفت د نوع دی چې هلته لفظ د علم استعمالیږي یعنی نه پیژندل کېدی چې دا نارینه روان دي که زنانه روانې دي صرف اشباح کاره کېدل شکلونه دا خو دروازه هم څوک نه پیژني ښځې روانې څوک یې پیژني سپینه برخې چولي یا صدرونه راته نو حافظ ابن حجر وایي نه دروازې پیژندل کېږي د خپلې محلې ښځې ځکه د هرې ښځې خپله وضع رفعي څه پکې غټې څوک لوړې څوک ټیټې وي څوک ګوډې وي څوک شلې وي نو چې ګوډې روانې نو پوهېږي چې دا خو هغه فلانکې ده او چې لوړه دنګه روانه نو خلک وایي دا فلانکې ده او چې غټه امبر سره میخه نو خلک پیژني چې دا فلانکې ده نو د هرې ښځې خپل وضع رفعي او دا د محلې خلک پیژني نو ته چې وایې ته دروازې نه پیژني دروازې خو پیژني اگر چې مخینې څرګند خلک نه پیژني د کلي چې دا د فلانکې ښځه ده دا لوړه دنګه او دا ګوډۍ چې روانه ده د شمالي اتحاد والو ده خو زما په خپله د نووي صاحب رایه خوښه ځکه معرفت او علم د یو بل په ځای استعمالیږي باب قول النبي صلی الله علیه وسلم انا اعلمکم بالله وان المعرفه فعل القلب ما ته ویلو کنه چې دلته علم په معنا ده څه ده معرفت ته ځکه الله خو جزئی دی کلی نه ده انا اعلمکم بالله نه ویلې شوی ان اتقاکم اعلمکم بالله انا نو علم په جزئیاتو کې مستعملېږي نو دا منطقي اصطلاحګان په منطق کې استعمال راغی نو د حدیث هغه معنا ده چې نووي سړی د انصاف خبره کوي د حدیث هغه معنا ده چې نووي صاحب ویلې ده چې نه پیژندل کېدی بل جواب به پکار دی نو جواب باندې کو چې دا د خپل حدیث مول نو دی وی دا حدیث اگر چې ګور دی کې یو سړی دی ها دا حدیث حسن صحیح دی او غیر واحد د صحابونو دا مسلک چې د ابوبکر او عمر او د تابعین او شافعی او احمد او اسحاق د دې قائل دي او با ما جاء فی الاسفار بالفجر باب دې په بیان د دې کې چې ادا د فجر په وخت مسفر کې دا ابیاس کې سفر رڼا ته وای نه اسفار معنا ادخال د سبا پر رڼا کې وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة نو مسفرة معنا زلقیدون کې نو اسفار بالفجر معنا ادا د فجر په وخت سافر کې مسفر کې ابیاس کې خرنا کې زنان ناظر خلصنا عبدالتوان محمد بن اسحاق ولدې کې محمد بن اسحاق راغله ده خدای برست نورم ذکر کی انا عاصم بن عمر بن قضاة محمد بن نبی نافع بن خدیج قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور مبارک وی اسفروا بالفجر خرنا کوي په سبا سره فانه اعظم للاجر اغزيات باعث ثواب ده په دې باب کې د ابي برزه او جابر او بلال نام راخل کړي محمد ابن اسحاق نه چې څنګه عبد روایت بیان کړی دی نو شعبہ او ثوریم ته نقل کړی دا محمد ابن اسحاق نه د شعبہ پر روایت کې احتمال د تدلیس ختم شو ځکه محمد ابن اسحاق مدلس دی او عاصم نے روایت پانانا کړی دی مدلس چې روایت پانانا او کې روایت قبول نه پنځ د محدثینو خو شعبہ بصری قسم ورکاو چې استاد فضل جلال قسمی چې ما تبع روایت نه بیانې چې تا سره ملاقات نه شوه نو د شعبہ روایت احتمال د تدلیس ختمه نو شعبہ هم ته روایت کړی دی او ثوریم ته کړی دی ثوری په خپل مدلس ته شعبہ وای ما ته زنا د تدلیس نه زیاته اسانه لان ازنی اشد علی من اخف علی من ان ادلس او بل روایت یعنی د محمد ابن اسحاق متابع مشتد عاصم محمد ابن عجلان بیان کړی د عاصم بن عمر نه د قطاده ناغه احتمالات ټول ختم شو د دې وجنوي حدیث رافع ابن خدیج حدیث حسن صحیح ام متابعات ته اشاره وکړه هغه تدلیس احتمال ختم کړ
گوره محمد ابن اسحاق کے تسریم بسماو کی نو روایت حسن قدره ده او چې تسریم بسماو نه کړي روایت قبول نه ده. خودل ته د شعبه روایت سره تدلیس ختم شو، خود متابع روایت سره محمد ابن عجلان سره حدیث د حسن نه صحیح شو. که یواد محمد ابن اسحاق نو به حسن وي. وقد را غیر واحد من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم او ډېر علماء دا مسلک اختیار کړی دی الاسفار بصلاه الفجر ورانا پس دا مسلک د سفیان ثوری دی. سفیان ثوری چې ذکر کې ابو حنیفه پکې راغی، شافعی او احمد سے تعویل کوي چې د اسفار فی الفجر مطلب دا نه دی چې پرانا کې کاوه. د اسفار الفجر دا معنا ده ان یزح الفجر چې فجر روخیږي یقینا فلا شک فی شکی وخت کې باندې کې ولم يروا ان معنی الاسفار تاخیر الصلاه. د اسفار معنا دا نه ده چې په وخت مسفر کې بکې، د اسفار معنا دا چې په یقیني وخت کې کاوه په شکی چې رڼا وینه خو یقین د پراش چې دا رڼا ده سبا. خدا تعویل غره او حنم بیت العنکبوت. دو حدیث زمون مخکې شو. یو حدیث را معلومیږي چې حضور بدا سه وخت کې منځ ختمو چې شذ بتلیو په جندل کې دینا او د غلس تا وجر نه په جندل کې دی مینال غلس. او بل معلومیږي چې اسفارو کې نو فقهای کرام ار خپل مسلک والا دلیل وای. نو زمونږ د علما چې د اسفار والا دي دوی د دې لومبي حدیث نه درې جواب وکړ. اوله دا چې دا عدم معرفت دا په شخصیاتو کې راځي، اشخاص نه پیژندل کېدل. نو اشخاص نه پیژندل دلیل د دې نه دی چې دا تیار بوا ما یعرفنا نه به پیژندل کېدل ځکه چې برقو کې به پټې وي متلففات بوي او متلفعات ببرودهن بوي. ناغیرات وای چې په دې حدیث کې لفظ بن الغلس ته بیا چې نه به پیژندل کېدې د غلس ته وجه نه معلومه ده چې دا نه پیژندل د غلس ته وجه نه نو داوا ثابت شو چې غلس کې انتها د منشوي ده صریح لفظ راغی. نو بیا جواب کوي چې دا من الغلس لفظ په حدیث کې نو دا مدرج کلام دی دراوینا. او قرینه دا چې دا روایت ابن ماجه کې دی نه کې دا وای ما یعرفنا تانی من الغلس. راوی وای چې شید دی ویلی چې د غلس ته وجه نه پیژندل کېده نو دا تانی اضافت علامت ده زیات کېدل چې غلس په اصل حدیث کې نو دا دراوی تعبیر ده. نو دا مدرج کلام ده. مدرج لفظ ته وی چې په اخر د حدیث کې د یو راوی د طرف زیات شي او د حدیث سره ولګي نو مدرج حدیث دی او نو حجتی. دویم جواب دا کوي چې دا غلسو خدا غتیار ده چې جماعت کې تیار وي ځکه سړی خو به ور سره متصل نه تلل چې سلام به وګرځي د خزو ته وي تاسو به زرځئ نو که چا سړو شاته کتلی دي نو دی نه دي پیژندلی نو دا ظلمت د مسجدو نه ظلمت د سبا. او دلیل دا دی چې د حضور د جماعت قبل جنوب تا ده داس او کورونه نور خاطه تو غس لاسته انور د کوم طرف راخیږي د مشرق د طرفه نو دا چې ناس تم داسې جماعتي او دا طرف ټول بندي ناغې کې رڼا زر راځي جماعتي زمونږ دی جماعتونو کې حضور رڼا ذکر راځي چې مخې مغرب ته دی او مشرق جانب کلاو دی نو سبا رڼا زر جماعت ته داخليږي او دا غي جماعت جنوب طرف ته او نور د مشرق نه راخیږي او مشرق جانب ته کورونو د حضور مبارک دا جهاد پټو
او د شمال نه خورنا سره نه راځي نو دا غلس هغه ظلمت چې په جماعت کې او نه غلس ته سوا دا ولې وایو دا ځکه وایو چې نور احادیث صحیحو کې راځي چې حضور بلال ته وایي چې اسفروا بالفجر حتى يرى القوم مواقع نبلهم هغه وخت کې د سبا مونږ کوي چې قوم د غشي د پریوتم ځای ویني نو غشي چې سړی په تیار کې ولې خو نخ کاری نو داسې رڼا کوي چې غشي د غشي غورځېدل ویني سړی حتى يرى القوم مواقع نبلهم ویني او د غشي غورځېدو ځای ته غشي ډېر لري ځي نو بار غلس نه دی بار اسفار دی خو زمونږ د جماعت دا غلس اگر چې معرف سنن کې هم لیکلی دی او شان ورشاه صاحب لیکلی دی او ډېرو شارحین هم لیکلی دی چې دا د جماعت تیاره وه خو زما ځکه خوښه نه ده چې د جماعت تیاره ته اصطلاحا غلس نه وایي دې ته خو ظلمت وایي غلس هغه تیارې ته وایي چې د سبا وخت کې نو کته وې چې دا تیاره د جماعت وا او خزه نه پیژندل کېده نو داسې به ویلې فتمر النساء ما يعرفنا من ظلمت المسجد جماعت کې ځکه دیوی بنوي نو جماعت کې به تیاره وا دا مغلس اصطلاحا عرفا هغه د بار تیارې ته وایي نه د جماعت تیارې ته سړی د هغه خبره کوي چې مته خو قسم ته ویلې شي کنه دا څنګه لکه د نسواریانو چې نسوار واچو ما سره پرېږده زده دریم جواب زما چې وخت هغه دا چې دوه حدیث رااله ټیک ده د دغه حدیث هم دغه معنا ده لکه چې هغوی کوي خو دوه حدیث رااله یو فعلی حدیث دی او بل قولی دی نو فیصلی صبح فی الغلس دا فعلی حدیث دی او اسفروا بالفجر دا قولی حدیث تی تشریع آمد دا پارا دا امت او چه حدیث فیلی و قولی کی تعارض راشی ترجیح چا لرا قولی لرا اس کا غیدہ مانا کی دا اسفرو چه پا یقینی وقت کی کوئے دا مطلب نده چه پرانا کی کوئے دا خیو دا لفظ دا حدیث نا خلاف تی اسفار یقینی وقت نوئی اسفار قرآن ته وای دویم دا چې اعظم للاجر په شکی وخت کې خو اجر نشته او حضور اعظمو صيغه د افضلو استعمال کړی دا افضلو کې مفضل او مفضل علیه دواړه په جواز کې شریکی یعنی مخکې مسکیږي خو چې څومره رڼا کې نو ثواب بد زیاتی نو که معنا لکه دا د چې تعویل ذکر کړی دی چې شکی وخت کې مکوي په یقیني وخت کې کوي نو شکی وخت کې خو مون جائز نه دی او حضور وی اعظم للاجر شکی وخت کې مونږ کېږي نو خطابی او شافعی دی خو کل عالم دی هم بعض وخت کې خلق د دې مذهب په تایید کې د حد نوزي هغه وای کله به مون باطل خو ثواب بدر ته ملاوي چې مون باطل شنو ثواب پکې څنګه وی د خپل اجتهاد وکړه د وی جوړې منځ ما په یقیني وخت کې کو هغه شکیو نو منځ خو باطل له خو ثواب یې کیږي نو چې منځ باطل دی نو ثواب یې څنګه دی دا عجیب کلام دی د خطابی نه مطلب د حدیث دا دی چې مخکې مون جائز دی خو چې اسفار کې وکړي نو ثواب به زیات شي نو مخکې کې ثواب دی خو د رستو کې زیات دی بل مختلف الفاظ سره راځي كلما ازددتم اسفارا ازددتم اجرا او کله نویرو بالصبح نویرو بالصبح او كلما ازددتم اسفارا ازددتم اجرا او اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر مطلب دا چې جائز خو محکم دی خو ترنا کې او چې ثواب دې زیات شي نو د دې دا تعویل جوړیږي نه دا ضعیف
نو مونږ وی حدیث قبولی په اسفار دلالت کوي. دویم دا چې حضور غلس کو نو زنانه برات له او دا سرګنده نو ده خوخه وا چې پاول کې به موږ کو چې زنانه سي او خرینه دا چې خځه بنشه پیجندل کېده خو سړی به یو بل پیجندل. بخاری کې بدل راشي ويسلم حين يعرف احدنا جليسه هغه وخت کې وې سلام ګرځاو چې په جمعات کې به موږ یو بل پیجندل. نو معلومه ده چې زنانو د پاره دا حکم چې منځو کې زر فوران ده. نو دا غلس کې مز کول دا پدیو چې زنانه برات او به زنانه چونکه اوسم راځي خو صحابه او عائشه بیوی که حضور مبارک دا کانی لیدلې وي د خود چوس شروع کړی دي نو معنا به قطعا کړي وا وی اوس ته خود کومه کانه شروع کړي کاشته جامع واغوندي اترونه واچي او ځان ته سړی مایلول غواړي کدا کانه صحابه حضور مبارک لیدلې نو حکم قطعی دا معنی به کړي. یعنی اوسه ترغیب ورکړي چې دا خود من فکر کې غواړي خدا جمع اجازه ته نورات دیوا د دې وجه عام فقها اوس منع کوي. شوافی وطنونو کې مالې دي چې جمعات کې دیمه ایسي او د خود جدا لاري نو خځه راځي جمعه منځل راځي او د ماسوتن او د سبا شوافی به ځوانان دې ناراضي او زړې دې راځي. نو شافعي سے پخپل وای یو سړی زمانہ مخکې روانو بوډا مونږه کړو او زروست روانم زینیم لیدلې نو د یو کوسې نه داسې یو بوډا خزر وته هغه زنیم لیدلې نو چې دې ورنږدې شو راوینه ولا خلې کړه ایما او قندل او عربی کې یوم تلوي لكل ساقطه لاقطه د هر پریوتلی شي سیس یو روچتون کی وی دا بوډا چا سکولا خدا بوډا ورته تقاضا روچتا شو نو به وینه بوډا غانې بمنسي دې وجه احناف ځوانان او بوډا غانې بننازي ک بوډا ته دسته د ځوان تقاضا نه خدا بوډا کوي کنه عربی کې متل له الطيور على اشكالها تقع شکل کینی تپس پر تپس کینی او کارها په کارها کینی پچنچنن کینی او کنت همجنس با همجنس پرواز کبوتر با کبوتر باز باز دا شمالی اتحاد والا وای. نو که د ځوان تقاضانی د بوډا خوای بس هغه نه دی راځي خو راځي حرمین شریفین ته راځي ځکه چې عام او په دې د شوافی په جماعتونو کې شذ راځي خو فساد ډېر دا شکر دې چې زموږ احناف دا منع کړی دي مطلقاً کني جماعتونه به د فسق او فجور اړې ګرځي لکه دې ګرځي ته چې دا قضې راځي خود د خود طبيعت کې دا چې ځان ځخله کما سړی ځان تمایل دا د سړی نه پیدا او سړی ځان تمایل غواړي قسم دې کده مولا لور دې بازار تر وته به پزان نه پی دا کنه بازار ته مو ده ګور نو احناف هم نه کړی نو دلته حیا او پرده ده چې کوم ځای کې د خود ازادي د خبره ختم ده اوس مصر کې په شام کې په دې دینو کې ازادي ده عراق کې په لیبیا کې د اسلامي ملکونه ولې يهودو ته د ټینګ نه دي کوم قوم کې چې فحشا او بے حیايي راشي کنه هغه نه د جهاد قوت خدای واله نو زناکار قوم بے حیا قوم جهاد نشي کول. نو زمون مذهب کې دا چې د حضور زمانہ کې بزنانه راته نو پتیار کې به مسکو یو بل حدیث هم تایید د دې کې بخاری مسلم کې بدل راشي حضور مبارک چې حج لتلو نو په مزدلفه کې وی مسکو نو صل او الیوم بقلس فسبا منذ بقلس کې وک معلومه ده چې عام غلس کې به کو او هغه وخت کې ډیر زیات کې وک عام عادت شریفین دا ټول نه خلاصه دا ابو بکر عمر سے بم په غلس کې کوله کدلتا چې ذکر کړی دی عثمان سے به نه ذکر کړی نو تحاوی کې وای چې د حضرت عمر سے شهید شو په مانځ کې یو ایرانی ظالم مجوسی په چاړو
نو فاسفر بها عثمان، نو عثمان سے زمانے نے اسفار شروع شو اور ټول امت کے عمل پہ اسفار راغے. ابراہیم نخی کلام برتا نقل کے کہ ما اجمع المسلمون مثل اجماعهم علی الاسفار، مسلمانانو په اجماع وکړه او د حضرت عثمان د زمانې نه به عمل د اسفار شروع شو. دا غینه قطع نظر د دې ټولو جوابونو نه مقصود په جمع کې تکثیر د جماعت د مسلمانانو ده او هغې ته فایده رسول دی. دا په اسفار کې زیات راځي که په غلس کې؟ اسفار کې. د دې وجه نه احناف په غلس هم عمل کوي، خو د روژه کې ځکه روژه کې ټول خلک ویښي نو چې پېشمنیو کې ضربه راشي، یا په جمعې کې ځکه جمعې کې شپې اوږدې نو خلک ماړه شوي، اوړی چې دی نه یې کې شپې لنډې او خلک زر راپاڅېدل ورته ګران دی. د دې وجه نه اوړي کې موږ اسفار غوره ګڼو او په جمعې کې غلس او دارنګې په روژه کې. نو په اسفار کې تکثیر د جماعت ته چې په غلس کې نه راځي، د دې وجه نه احناف اسفار غوره ګڼي. بس ته کوشش